د اهل سنت والجماعت یو څو نښې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د کم جماعت په باره کې فرمایلو چې دا نجات والا جماعت دی، د هغو یو څو نښې دي. یو نښه دا ده چې دو با شیخین لا فضیلت ورکړي. شیخین نه مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوله و فضیلت ورکړي. او دا څنګه ایمان دی، عقیدم ده چې په پوره کائنات کې د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام نه بعد د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مرتبه ده. دا به د اهل سنت والجماعت نه خي دی باغوله مرتبه ورک. او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه بعد دویمه مرتبه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. او دویمه نمبر نه خي دا چې يحب الختنين، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانو سره با محبت ساتي. حضرت علی کرم الله تعالی وجهه او عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دو سره محبت ساتي. او درې منخه دا لیکلی دا چې مسح علی الخفین چې دو با موضوع باندې مسح کوي. دا به دو نه کوي. د موضوع مسا جایز ده که ناجایز ده؟ کول پکار دی که نه ده کول پکار؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دی فرمائی چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو سفر کې وم. ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو چې اوبه راوخته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاراندام کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم جوبه اغوستي وا نو دا جوبه نستونی تنګو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لاسونه را بهر کړه، لاسونه وینځلا، سر مسه وکړه، مخې وینځو. او کله چې د خپو نمبر راغی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپو باندې موزه مبارک وي. په دغه موضوع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسح و فرمایلا. مسح دې ته وایي چې لون لاس ځان طرف ته په دغه پټای باندې یا په دغه موزه باندې راخکل. صحابي وایي ته کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مسح وکړه ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کوی دا الله رسوله آیا تاسو نه یې دی چې د خپل حکم د انزل دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما ته وستانه یې رشوي دي، زنه یې روما زما رب ما ته حکم کړی دی چې کله تاسو موزي تاسو باغې باندې مسح کولی شئ. دغه شان نور صحابه دي. جریر بن عبد الله بجلی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو چې په موضوع باندې مسح کوله. او حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې کماته د اویاو نزیاتو صحابه د موزه د جواز فتوا نه راکړي. د اویاو نزیاتو صحابه د موزه د جواز د مسی د جواز فتوا نه راکړي. نو ما به چرته هم د موزه د مسی حکم نه کړي، نو په خپل کړي. امام اعظم امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې کا د موزه مسا ماته د ورځې بشان درنا واضح شوی نه وي نو ما به دا حکم نه وی کړی چې تاسو په موزه باندې مسا کوئ. دومره واضح دلایل لاغلي. وس د موزه مسا کول د دې څه حکم نه مدت یې سونه دی. د موزه مسا دا د مقیم د بارا 24 غنټه ده، یعنی یو ورځ یو شپه. د دې لپاره شرط دا دی چې دې باوضوي یعنی خپل انزلي او د سې کړي په طهارت سره دغه موزه پخپو کړي. نو دغه ټیم نه والا را روان 24 غنټو پوری د مقیم د بارا کم سړی چې په سفر کې نه نو دې شوا روز دته د مسیح حکم دی. او کم سړی چې مسافر دی
نو د مسافر دپاره حکم دی چې 3 ورځې او 3 شپې دې په دې باندې مسح کولی شي. دا د شریعت د طرف نه دته یو سهولت دی. بعضې خلک داسې دي تپوس کې اکثر چیرې جي په جورابو باندې مسح څنګه ده؟ دا یو خبره یاد لرئ، حدیث کې چې کوم ذکر راغلی دی هغه د خفین دی. د څه شي دی؟ د خفین. او دا احادیث ټول متواتر دي او د متواتر احادیثو حکم دی چې دا وجوب ته رسي، خبر وجوب ته رسي. نو خفین ویلی کېږي هغه موضوع ده. اول نمبر شرط چې دا منعلینی، یعنی دا لاندې حصہ دا د دې چمړی. دویم چې دومره ډکی چې که په دې باندې اوبه واړولی شي، نو چې اوبه دننه نه ځي خپې ته. او دریم نمبر چې که په دې کې 3 میله سفر وشي، نو سفر پکې 3 میله کول دا پکې یعنی اساني انسان ته به کولی شي. د دې چې دا کم ولاړ کېدل دي، یعنی د خپې پسې انختل، نو دا چست کېدو د وجې نه د بل څیز د ګینټس د وجې نه، بلکې دا په خپله دومره سختي چې په دې خپه کې ولاړي. که دا شرایط پکې نو بیا په دغې باندې مسح کول جایز دی. یو کس تپوس کړی وي چې یاره چاینا والا جورابې راویستي، چاینا والا داسې جورابې راویستي چې هغه ډکې دي. نو که په هغې کې هم دغه شرایط یي کوم چې فقهاو ذکر کړي دي، نو په هغې باندې هم مسح جایز ده. لیکن که دا 3 شرایط پکې، اول نمبر چې لاندې باندې په هغې باندې چمړه لګېدلي، په خپله باندې ولاړي، په دې خپه پسې په خپله ولاړي، یعنی دا په سسیز باندې تړلی شوي نه، یا دومره تنګ نه چې په دې خپه پسې نښتي. او 3 میله پکې انسان سفر کولی شي چې اوبه پې واړې دننه نه ځي، نو په داسې جورابې که داسې دا شرایط پکې، نو بیا پې مسح کول جایز ده. دې نه علاوه څوک په کومو جورابو مسح کوي نو د هغو مسح نه کېږي. ما درته ووایي چې څوک د څلورو فقو منونکی نه وي، فقه حنفي، فقه مالکي، فقه شافعي، فقه حنفي، 4 فقه دي: فقه حنفي، فقه مالکي، فقه شافعي، فقه حنبلي. د دې 4 وانو منونکی نه وي، د هغه دپاره بیا اختیار دی چې هر څه کوي، ځکه چې هغه د اهل سنت والجماعت نه بهر دی. نو که هغه بیا په موضوع مسح کوي او که هر څه کوي، که په جورابو کوي، نو هغه خپل اختیار دی، هغه مونږ بیا نه منع کوو. چونکه مونږ احناف یو، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلد یو، د دې وجې نه مونږ د خپل معلوماتو دپاره دا خبره وضاحت کوو. الله رب العزت دې د عمل کول توفیق راکړي.